محترم وروڼو مسلمانانو حاضرینو اوریدونکو قرآن مجید او احادیث مبارکو کی الله تبارک و تعالی د کوم بدو صفاتونو او خویونو ذکر کړی دی چې انسان د هغې نه منع شي نو په هغې کې بدترین خصلت او خوی هغه د حسد دی. د ټولو نه اول هر مسلمان د حسد تعریف زده کول پکار دي چې حسد څه شي ته ویل شي او بیا د هغې نه د بچ کولو تدبیر او سوچ او په احادیث او په قرآن کې د حسد نقصانات الله څه ذکر کړي دارنګې د حسد نه د ځان ساتلو فضیلت او غوروالی څنګه دی. آیا دا حسد د کوم څیزونو نه پیدا کیږي د هغې د اسبابونو یو مسلمان ځان څنګه بچ کولی شي؟ کوم انسان چې د حسد په ناکاره بیمارۍ او خوی کې مبتلا دی د هغې انسان د شر نه به موږ ځان څنګه بچ کړو؟ نو اول د حسد اصطلاحي تعریف په ډېرو کتابونو کې په مختلفو موضوعانو سره ذکر دی. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې د حسد اصطلاحي تعریف داسې کړی: کراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليها. پچا باندې چې الله څه نعمت کړی وي د هغه دا نعمت بد ګڼل او د هغه نه د دې نعمت ضایع کېدل د دې انسان ارمان. یعنی کله چې الله تبارک و تعالی به مسلمان ورور لا څه نعمت ورکړی وي او دې دا نعمت بد ګڼي چې دا نعمت د ده نه ختم شي دې ته حسد ویلی کېږي. د دې وجې نه مختلفو ځایونو کې د حسد مختلف تعریف راغلی دی. ها که یو انسان داسې ووایي چې الله زما د ورور مسلمان بنده له کوم نعمت ورکړی دی دا دې د ده سره قایم پاتې شي او مال دې نه الله داسې راکړي، نو دا په حسد کې نه راځي. دې ته بیا غیبته ویلی کېږي او دا ثواب هم دی او ګناه به نشته. د دې وجې نه وروڼو مونږ او تاسو له پکار دی چې هغه کارونه هغه خویونه پرېږدي چې هغه مونږ حسد طرف ته نږدې کوي. تاسو مخکې ما د قرآن مجید یو آیات مبارکه تلاوت کړو. د آیات مبارکه کې الله تبارک و تعالی د حسد مذمت بیانوي. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. الله رب کریم فرمایي آیا دیو حسد کې د خلکو سره په هغې چې الله دې له ورکړي د خپل فضل نه، یعنې دا حسد کول نه دي پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ورونو لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. دا اللہ محبوب فرمائلی دی اے امتیانو تاسو د یو بل سره حسد مکوئ ولا تباغضوا او د یو بل سره بغض مکوئ ولا تدابروا یو بل پسې شا خبرې مکوئ. یو انسان دی چې مخامخ یو شانتي وي او چې ستا د نظر نه اوجل شي نو بیا بل شانتي تا ته به مخامخ وایي یره چې په تا پسې مېړه ساسي ته مې د سترګو تورې د زړه ټکور مې او چې بل دې ته لاړ شي نو بیا ستا خلاف خبرې کوي. دې ته تدابر وایي. د انسان پسې شابته پسې خبرې کول نبی علیه السلام د دې ناکاره خویونه منع فرمایلي ده. مونږ چونکې مخکې موضوعاتو کې د مونځ تذکرې بیان کړې چې مونځ افضلترین عبادت دی. الله بنده ځان ته د مونځ په ذریعه باندې نږدې کوي
و یو انسان دی چې د پنځه وخته مونځګزار هم دی او په زړه کې بغض ساتي، نو دا بغض د دې انسان د دې مونځ دا نیکي ختموي. نو چې ته مونځګزار هم وي، عبادت گزار هم وي، او دې سره سره ستا سینه د بغض او د حسد نه پاکه ده، نو ته الله ته مقرب یې. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، او شید اللہ بندگانو رونرونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حسد نے کئی ختمائی، تبوی زمن گزار یما، تحجد گزار یما، عبادت گزار یما، پنځه وخته باجماعت منسکون کیم، لوی لوی نیکی می گٹلی دی، لوی لوی روجی می نولی دی، حاجنو می کردی دی، او زخو نیکی ما خو دې طرف د مسلمان ستا په قلب کې یو مرض دی، هغې ته حسد وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والحسد، اے بندیانو تاسو ځان د حسد نه بچ کئ، فإن الحسد یأکل الحسنات، ځکه دا حسد د انسان نیکۍ داسې خوري کما تاکل النار الحطبا، لکه څنګه چې اور خشاک خوري او ختموي. نو ستا لوی لوی نیکۍ عبادتونه دا حسد په یو سکند کې ختموي. نو نبي علیه السلام وایي ځان د حسد نه بچ کئ. حسد د انسان نیکۍ داسې ختموي لکه اور چې خشاک ختموي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذی او د مشکات حدیث ترونو، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پتاسو کې مخکې امتونو کې چې کومې بیماری وي، اے زما امت هغه بیماری تاسو کې هم راغلي دي، پتاسو کې هغه بیماری دردمن شوي دي، یعنی پتاسو کې پټ پټ هغې سرایت کړی دی، خو تاسو ته پته نه لګېږي. هغه بیماری الحسد والبغضاء، یو حسد بیماری ده، دا د روح بیماری ده، او د دې انسان علاج بیا ډېر ګرانه سره کېږي. او چې د وجود بیماری در باندې ولګي، ورونو د هغې علاج به دله ډاکټر او حکیم وکړي، خو چې د روح بیماری درته ولګېده، دا علاج به ته ځان په خپله باندې. نبی علیہ السلام فرمائی تیرو مندنوں کی بیماری وی، آغا بیماری پتا سکم راغلی دی، یو حسد دے او دویم بغض دے. بغض او کینا ہی حالقتن، دا دوانا بیماری خریم کی. دا اللہ پیغمبر فرمائی لا اقولو تحلق الشعرا، زمادت خریل میں مراد دویستو خریل ندی، زمادت خریل میں مراد د دین خریل. حسد او بغض د انسان دین خرای، ستا د دین جرړې پرې کوي. ته د دیندارۍ ما او ستا حسد او بغض ستا د دیندارۍ جرړې پرې کړې دي. د بنده په زړه کې ایمان او حسد دواړه نه جمع کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، د مومن بنده په زړه کې ایمان او حسد دواړه نه جمع کېږي. زړه کې د حسد او بغض پروت دی، ایمان پکې نشته. او چې کله د زړه کې ایمان وي، نو بیا به بغض او حسد دې ته نه راځي. د ډېرو کافرانو د حسد په وجه باندې ایمان نه قبلوه. دارنګې قارون علیه لعنت ته معلومه وه موسی علیه السلام په حق دی، ښه ورته پته وه، خو د حسد او د بغض د وجې نه د هغه د پیغمبر انکار کړی. نبي علیه السلام نه مخکې یهودو چې به کله جنګونو لتل، نو سوال به یې څه کوو، اے الله زمونږ په کتابونو کې چې د کوم پیغمبر تذکرې ذکر دي، اے الله د هغې محمد په وجه باندې موږ له فتح را نصیبه کړه. اے الله د هغې محمد سره چې کوم کتاب ته نازل الله په تورات او په دې کتابونو کې د هغې ډېرې تذکرې دي، اے الله موږ ته نه دی معلوم، موږ یې نه پېژنو، خو موږ یې تاسې ذکر اورېدلی دی. اے الله د هغې آخري پیغمبر په وجه باندې موږ له فتح را نصیبه کړه، د هغې کتاب په وسیله باندې موږ له فتح راکړه.
نبی علیہ السلام په وسیله باندې به د یهود نصاراو د نبی علیہ السلام په وسیله باندې ځان نه یعنی فتح او د هغې برکت په طلب کو الله به مدد کو خو چې کله نبی علیہ السلام راغی هغه به بني اسماعیل وکړي نو انکار یې وکړو ولې یاره چې بني اسرائیل کې نه دی نو خبره ته پته وه چې دا پیغمبر برحق دی خو د حسد د وجې د دوی لوی حسد نه انکار وکړ قرآن وایي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کله چې راغی دوی ته دا پیغمبر عرفو چې ښه پېژندو کفروا به انکار وکړو بل ځای کې قرآن وایي داسې دا پیغمبر د حقانیت په وجه پېژندو کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې انسان خپل زوی پېژني څنګه انسان خپل بچی نه خطا کېږي د انسان لږ بچي وي او دا انسان په کور کې ناست وي او د خپل یو بچي د خپو کشا راوړي د هغه غاړه تازه کول په تیاره کې د مور پلار ته پته ده چې پلان کې راځن نه شي نو چې څنګه د انسان خپل بچی نشي خطا کېدی داسې یهود نصاراو د پیغمبر حقانیت پېژندو انکار یې ولې وکړو د حسد د وجې نه اولنې ګناه چې په مخ د ځمکه باندې شوې وه دا هم د حسد په وجه باندې شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحسد په اسمانونو کې اولنې ګناه اولنې خلاف د الله د حسد د وجې نه شوی الحسد اول ذنب عصي الله به في السماء په اسمان کې چې اولنې ګناه شوی د حسد د وجې نه شیطان کړی د آدم علیه السلام او په مخ د ځمکه باندې چې اولنې حسد شوی و نو هغه د آدم علیه السلام بچي حابیل د قابیل سره کړی او قتل یې کړ نو د حسد په وجه باندې په اسمان کې اولنې ګناه د حسد په وجه شوی دی او په ځمکه باندې اولنې ګناه د حسد په وجه باندې شوی دی د حسد په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دعا نه کوئ ثلاثه لا يستجاب دعاؤکم درې کسان دي چې د هغوی دعاګانې الله نه قبلوي آکل الحرام څوک چې حرام خوري د ده دعا نه قبلېږي ومکثر الغیبت څوک ډېر غیبت کوي د دې انسان دعا نه قبلېږي ومن کان فی قلبه غل او حسد للمسلمین او دریم دا انسان دعا الله نه قبلوي چې د هغه په دې سینه کې د خپل ورور مسلمان سره بغض او کینه وي د دې انسان دعا الله نه قبلوي حسد کوونکی د الله د نعمتونو سره دشمني کوي یو انسان حسد کوي د الله د نعمتونو دشمني کوي دا محبوب علیه السلام فرمایي ان لنعم الله اعداء د الله د نعمتونو دشمندار هغه انسان دی الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الله چې خلق له د خپل فضل نه څه ورکړي وي بس د ده بدل شي د دې انسان انجام ډېر ناکاره دی اخرنۍ خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي حسد کوونکي د الله تعالی په تقسیم چرته ناراضي کېږي او دا د ایمان لویه څانګه ده چې الله په تقدیر باندې رضا کېدل دا انسان کامل مؤمن دی خو حسد کوونکی د الله تعالی په تقدیر چرته ناراضي کېږي زکریا علیه السلام فرمایي الحاسد و الله تعالی فرمایلی دی الحاسد عدو لنعمتي حاسد انسان زما د نعمتونو دشمنی کوي متسخط لقضائي دیر زما په فیصلو باندې خفه دی غیر راض بقسمتي زما د تقدیر په فیصلو باندې دی راضي نه دی التي قسمت بین عبادي کوم چې ما د خپلو بندګانو په منځ کې تقسیم کړي تمارونو حسد د انسان نیک اعمال ختمي کومونګه تهجد گزار یو کومونګه روزدار یو کومونګه منځ گزار یو کبا جماعت مونږ منځونه کو ذکرونه کو خو حسد دا داسې یو ناکاره مرض دی چې دا زما ستا نیک اعمال داسې ختمي لکه اور چې خشاک ختمي نو د خپل ورور مسلمان دپاره پړه کې چېرته دا رامولی چې ګوره زمونږ په مخ کې رالوی شو زمونږ په مخ کې به عاجز او غریب و وګوره نن د کروڑونو مالک شو داسې مه کوئ الله دله چې دې څنګه ورکړې ده مال هم راکړه الله دې موږ په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين